ها نو ډیپریشن چې دی ډیپریشن ته موږ پښتو کې داسې ویلی شو د انګریزي ټکی دی لکه کولیکي لینګویج کې عام استعمالیږي خلک ورته ټینشن هم وایي خو د پښتو کې موږ د دې لپاره خپل ټکی هم ویلی شو جوور خفګان ټیک یو خو عام د ژوند یو عام ساده ایکسپیرینس وي چې لکه موږ روزانه انسانان یو نو احساس لرو او جذبه لرو شعور لرو نو موږ د هرې حادثې نه یو د هرې واقعې نه یو تاثر اخیستی شو خو دغه تاثر چې دی هغه د خفګان هم کیدی شي د خوشحالۍ هم کیدی شي نو دغه خو بیماری نه دي ډیپریشن یا جوور خفګان به موږ هغه ته وایو چې یو انسان ته مسلسل توګه باندې دغه علامتونه لکه یو څو علامتونه ډېر شی دي یو عام علامتونه کم چې عام طور زمونږ په ټولنه کې موجود دي د هغې باندې موږ ذکر وکړو لکه د یو سړي زړه خفه کیدل او دا خفه کیدل چې دا روزانه په بنیاد باندې وي هر ټایم وي هیڅ ټایم په ورځ کې ښه کېږي نو ورځ او شپه کې دا شو د انرژي لیول ډېر زیات کم شي د زړه زور چې وایي ختم مې دی دې ته موږ انهیډونیا ویو یا د چې دی د چې کم کارونو کې مخکې خوشحالېدو د اکټیویټیز کول د به مشغلې کولې کرکټ به یې کو ټي وي به یې کتل هغه کارونه نه د بیخي په څنګ شي او یا دغه کارونه دله بیخي خوند نه ورکوي دی اوس په وړه وړه خبره باندې چې دی غوسه کېږي دله قهر ورځي د برداشت چې دی هغه کم شوی دی صحیح شوه بیا چې کوم د بیولوژیکل فنکشن چې دي کوم حیاتیتي کارونه چې دي لکه د خوب خرابېدل خوب په دواړو صورت کې خرابېدی شي ډېر زیاتېدی هم شي او بیخي ختمېدی هم شي د خوراک کمېدی هم شي او زیاتېدی هم شي او د دې سره سره چې دی د خلکو سره ناستې پاستې ته چې دی هغه زړه نه کېږي یعنې دی هغه محفلونه چې نشي اټینډ کولی د نور چې دی داسې شیزونه چې کوم کې دله مزه ورکوله خوند ورکولو د هغې نه دی خوند نشي اخیستی او په دې علامتونه څومره چې ما وویې په دې کې یو 15 علامتونه وي او دغه علامتونه د 15 ورځو دپاره یا د دې نه زیات شي نو بیا موږ ویو چې دا سړی چې دا په جوور خفګان باندې اخته دی یا په ډپریشن باندې اخته دی